لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. نخو خوي الله تعالی پزور ویل د بدی وینا مگر هغه څوک چې ظلم کړی شوی په هغه باندې او دی الله تعالی اوریدونکو ذات په ذات. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. کخکارا کوي تاسو یو نیکی یا پټه کوي یا معافي کوي د بدینا پس یقینا الله تعالی دې معافي کوونکې قدرت لرونکې. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقینا هغه کسان چې کفر کوي په الله تعالی او پر رسولانو داغه او اراده لري چې جداواله وکړي په منځ د حکم د الله تعالی او د حکم د رسولانو کې او وايي دوی ایمان لرو په بازو باندې او کفر کوم په بازو باندې او غواړي چې جوړه کې دوی په منځ د دې کې بل لار. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. دا کسان دوی کافران دي یقینا او تیار کړی دی موږ د کافرانو لپاره عذاب شرمونکې. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. او هغه کسان چې ایمان راوړل په الله تعالی او پر رسولانو داغه او جدائی نه کړی دوی په منځ د هیڅ کې د دوی نه دغه کسان زرد چې ور بکړي الله تعالی دوی ته ثوابونه د دوی او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. سوال او تپوس کې استانا کتابیان په تور د اعتراض چې په یو ځای نازل کړه په دوی باندې کتاب د اسمان نه پس یقینا سوال کړو دوی د موسی علیه السلام نه ډیر لوی د دینه پس ویل دوی او خای مونږ ته الله تعالی ښکارا پسونی دوی لاره تندر په سبب د ظلم د دوی بیاونی دوی سخیره په خدای سره روستو د دینه چراغ له دوی تخکاره دلیلونه پس معافی وکړه مونږ د دوی نه او کړو مونږ ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته دلیل ښکارا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. او اوچت کړو موږ د پاسه د دوی غر د تور د پاره د وادي خستو د دوینه او ویل موږ دوی ته داخل شي د دروازې ته سجده کوونکی او ویل موږ دوی ته چې د حد نه متیریږي په ورځ د خالق او اخستي و موږ د دوی نه وعده پخا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم
بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پس په سبب د ماتولو د دوی لوزونه خپل او کفر د دوی پایتونو د الله تعالی او وجل د دوی پیغمبران بغیر د جرم شرعینا او وینا د دوی چې زړونه زمون د علم لوخي دي یا بندي په پردو کې نه بلکې مهر وهله د الله تعالی پاغي په سبب د کفر د دوی پس ایمان نه راوړي دوی مگر لګ. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. او په سبب د کفر د دوی او جوړول د دوی په مریم علیه السلام باندې بدنامه لویا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. او د دروغ وینا د دوی چې یقینا وجلې د مسیح زوی د مریم رسول د الله تعالی او نه دی وجلې دوی غیلرا او نه پسولې کړي دي او لیکن یو شان کړي شو هغه د عیسی علی السلام سره دوی ته او یقینا هغه کسان چې اختلاف کړي دي پاغه کې خامخا په شک کې دي دنه نشته دوی لره پاغه س علم مگر تابعداري کوي د ګمان او نه دی قتل کړي دوی غلرا پرشتیا سره. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکې پورته خجولې دی الله تعالی غلرا ځان طرف ته او دی الله تعالی زور ور حکمتون والا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. او نشته د کتاب والاو نه هیڅوک مگر خامخا به ایمان راوړي پاغه مخکې د مرګ داغنه او پورز د قیامت بشي په دوی باندې گواہی ورکوونکې. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پس په سبب د ظلم کولو د يهوديانو حرام کړی مونږ په دوی باندې مزي والا سيزونه چې حلال کړی شو د دوی لپاره او په سبب د من کولو د دوی د لارې د الله تعالی نه ډیرو خلکو لره. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. او په سبب دا غستو د دوی سود لره او یقینا دوی منکړې شوی دي دا غینا او خړل د دوی مالونه د خلکو په ناروا او تیار کړی دی موږ د کافرانو د پاره د دوی نه عذاب دردناک. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن پاخ خلق په علم کې د دوینا او مؤمنان ایمان لري پاغه کتاب چې نازل کړي شوی دی تا او هغه چې نازل کړي شوی دی مخکستانه او شابسه دې په پابندي کوونکو د مانزه او ورکوونکو د زکات او ایمان لرونکو په الله تعالی او په ورځ د آخرت دا کسان خامخا ورکو به دوی ته ثواب لوی. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. یقینا وحی کړي و مونږ تاته وحی کړي د مونږ تاته پشان داغي چې وحی کړي و مونږ نوح عليه السلام ته او نور پیغمبرانو ته رسو داغنه او وحی کړي و مونږ ابراهيم عليه السلام ته او اسماعیل عليه السلام ته او اسحاق عليه السلام ته او يعقوب عليه السلام ته او اولاد داغوی ته او عيسى عليه السلام ته او ايوب عليه السلام ته او يونس عليه السلام ته او هارون عليه السلام ته او سليمان عليه السلام ته او ورکړو مونږ داود عليه السلام ته زبور کتاب. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. او وحی کړي د مونږ ډیرو رسولانو ته چې بیان کړي دي مونږ پتا باندې مخکې بیان کړي مونږ پتا باندې مخکې د دینا او ډیر رسولانو ته چې ندي بیان کړي مونږ پتا باندې او خبرې کړې دي الله تعالی د موسی عليه السلام سره خبرې کول. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لګل دي موږ رسولان زیر ورکون کی او ير ورکون کې د دې لپاره چې نوی خلق لپاره په الله تعالی باندې هیڅ بهانه پس د لګلو د رسولانو نه او دی الله تعالی زور اور ذات حکمتونو والا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن الله تعالی گواہی کوي پاغه کتاب چې نازل کړي دی تا ته نازل کړي دی په خپل علم سره او ملائک گواہی کوي او پوره دی الله تعالی گواہی کوونکی. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي او من کوي خلق د لارې د الله تعالی نه یقینا گمراه شول دوی په گمراهۍ لري سره. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي او ظلم کړي دي نه دی الله تعالی چې بخنو کړی دوی ته او نه دی چې وخای دوی ته لار إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر لار د جهنم همیشه به دوی پاغي کې همیشه او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلقو یقینا راغله د تاسو ته رسول صلی الله علیه وسلم د پارا د حق بیانولو د طرف درب تاسو نه پس ایمان راوړی وی بدا غرس تاسو د پارا او که کفر کړو تاسو پس یقینا الله تعالی لپاره اختیار دی د هغه څه چې پاسمانونو کې دی او هغه څه چې پزماکه کې دی او دی الله تعالی په ذات حکمتونو والا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم
إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے کتاب والو زیاته مکوئی په دین خپل کې او موای په الله تعالی باندې سوا د حقنا. یقینا مسیح عیسی علیه السلام زوی د مریم رسول د الله تعالی دی او کلمه د کون دا غدا لګلې و مریم ته او روح والا دی د طرف دا غنا. پس ایمان راوړی په الله تعالی او پر رسولانو دا او موای چې الها او خدایان درې دي من شهید دینا دا بغور استاسو د پاره. یقینا الله تعالی حقدار د بندګۍ اکیو ذات دی پاک دی الله تعالی د دینا چې وی دي داغه د پاره اولاد داغه په اختیار کې دی هغه څه چې پاسمانونو کې او هغه څه چې پزمکه کې دی او پوره دی الله تعالی ذمہوار. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هچره بد نگنی مسیح علیہ السلام چې شدي بنده د الله تعالی او نه ملائک نږدې الله تعالی ته او چا چې بدو غنلو نفرت وکړو د بندګۍ د الله تعالی نه او ځان لیو غنلو پس زر دې چې جمع بکړي دوی الله تعالی ځان ته ټول. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. پس هغه کسان چا چې ایمان راوړی دی او عمل کړی دی په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم پس پوره ور کړی دوی ته ثوابونه د دوی او زیاتی به ور کړی دوی ته د فضل خپلنا او هغه چا چې بدو غړلا بندگی د الله تعالی او ځان لیو غړلو پس عذاب به ور کړی دوی ته عذاب دردناک او نه به مومي دوی ځان لره سوا د الله تعالی نه دوست او نه امدادي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے خلقو یقینا راغله دې تاسو ته یقیني قاطع دلیل ستاسو د رب د طرفنا او نازل کړي دې مون تاسو ته نازل کړي د مون تاسو ته رڼا ښکارا چې قران کریم دی. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. پس هغه کسان چې ایمان راوړل دي په الله تعالی او مضبوطی ونیو دا قرآن پس زر دې چې داخل بکړي دوی لرا په خاص رحمت خپل کې او زیات ثواب کې او روان بکړي الله تعالی دوی لرا ځان طرف ته پنی غلارا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تپوس کوي دوستانا وایا الله تعالی حکم کوي تاسو ته په بارا د منډوتی میراث کې کيو سړی مړ شو نو د پاره اولاد او دلر خور وا
پس دلر نیمه د هغه مال نه چې پرې خودلی وي دی خور لرا نیمه د هغه مال نه چې د پرې خودلی وي او دارور وارث دی د خزې د ټول مال کنوی غیل رئیس اولاد پس کوي دا دواړه دو خويندې پس دې دواړو لرا دو درېمی سي دي داغنه چې پرې خودلی وي او کوي دوی رونه خويندې نارینه او زنانه پس نارینه لرا پشان د برخې د دوو زنانو ده بیانې الله تعالی تاسو ته گمراهي د هدایت نه جدا او الله تعالی په هر څه باندې پوهه ده. بسم الله الرحمن الرحيم خاص پنوم د الله تعالی امداد غواړو په شروع کولو کې چې عام مهربان ذات خاص رحم والا دی. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو پورا کړی لوزونه حلال کړی شوی دي تاسو د پاره ساروي مگر هغه چې لستل کیږي پتا سو باندې مکیږي حلال ګڼون کی د ښکار چې کله یې تاسو په حال د حرام کې یقینا الله تعالی فیصله کوي هغه چې وی غواړي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے ایمان والو بی عزتی مکوئ د نخو د دین د الله تعالی او نه د میاشت د عزت او نه د قربانی او نه د امیل والا او سارو او نه د قصد کون کی د کور د عزت والا طلب کوي فضل چغوی طلب کوي فضل خپل رب او رضامندی او کله چې وزي د حرام نه نخکار کوي کوم خوخشي او ندی تیزوی تاسو بغض او دشمنی د یو قوم په دی چې منکړی تاسو د مسجد حرام نه چې تاسو د حد نه تیر شئ او مدد کوي د یو بل سره پنه کوي او تقوا باندې او مدد مکوي د یو بل سره په ګناه او په ظلم باندې او ير کوي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام کړی شوی د پتا سو باندې مردار او وینا او غوخه د خنزیر او غسیز جواز چچی پاغي باندې د منخت او د نظر د غیر الله او مړی خفکړې شوی او ټکولې شوی او رارغختی او پخکر وهلې شوی او هغه چې خړلې وي درندگانو زناورو
مگر هغه چې حلال کړی تاسو په شرعي طریقه او حرام دی هغه چې ذبح کړی شوی په درگاهونو د غیر الله او هغه حرام دي چې قسمت معلوموي تاسو په غشو سره دا ټول کارونه نافرمانی ده د الله لویا نن ورځ نا امید شول کافران د دین ستاسو نه پس مې یریږي د دوی نه او یریږي زمانہ نن ورځ پوره کړو ما تاسو لپاره دین ستاسو او پوره کړو ما په تاسو باندې نعمت خپل او غوړه کړې ما ستاسو لپاره اسلام دین نو څوک چې ناچار او مجبور کړي شو په سخت لوګه کې نو دې کګیدونکو ګناه تا نو یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې ذات دی. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. تپوس کوي دویستانه چې سسیز حلال کړی شوی دی د دې لپاره تور ته وایا چې حلال کړی شوی دی تاسو لپاره پاک سيزونه او هغه سيز چې تعلیم ورکړی تاسو د ښکار کوونکو سيزونو نه چې لګون کې تاسو خودنه ورکوي تاسو هغه ته د هغه سنه چې خودنه کړی د تاسو ته الله تعالی نو خوري دا غنه چې کوم ښکاری بند ساتلې تاسو د لپاره او یادوي نوم د الله تعالی پاغي باندې او ير کوي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی زر حساب کوونکی دی. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نن ورځ حلال کړی شوی دي ستاسو د پاره پاک سيزونه او خوراکا ذبح داغه کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حلاله د ستاسو د پاره او خوراکا ذبح ستاسو حلاله د غوی د پاره او هغه زنانه چې پاک لمنې دي مؤمنه زنانه دي او پاک لمنې د هغه چانه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکې ستاسو نه کله چې ورکوي تاسو غوی ته محروم دا غوی نکاح کوونکی به نه به ښکارا بدکاری کوونکی او نه به پټي آشنایی نیونکی او چا چې کفر ګډ کړو د ایمان سره نو یقینا برباد شو عمل ده او دی په آخرت کې د تاوان والو نوي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے ایمان والاو کله چې ودرېږئ تاسو مانځتا نو وینځئ مخونه خپل او لاسونه خپل تر څنګلو پورې
او مسح وکړي په سرونو خپلو او وینځي خپې خپلې ترګیټو پورې او کتا سو یې په حالت د جنابت کې نزان خپاک کړي یعنی غسل وکړي او کتا سو بیماران یې یا په سفر باندې یې یا راشي او تن تاسو نه داود اسماتینا یا یو ځای شي یې تاسو د زنانو سره او نمومي وب نو تیمم وکړي په خاور پاکه نو مسح وکړي په مخونو خپلو او په لاسونو خپلو دا غینا نه غواړي الله تعالی چې کېږي په تاسو باندې ستنګسیا لیکن غواړي چې پاک کړي تاسو او دې لپاره چې پوره کړی نعمت خپل په تاسو باندې دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. او یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې او پوره کړی وعده داغه هغه وعده چې په خکړې د تاسو سره هغه او کله چې وې تاسو اوریدلې دي مون او تابعداري کړې ده مون او یریږي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی په دې باغ خبرو باندې چې پسینو کې دي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے ایمان والاو شی تاسو کلک د پاره د الله تعالی بیان کوونکی شی په انصاف سره او تیز دین کړی تاسو لرا بغض د یو قوم په دې چې انصاف ونکړي. انصاف کوي دا ډیر نږدې د تقوا ته او یریږي د الله تعالی نه یقینا الله تعالی خبردار دی په عملونو باندې چې تاسو کوي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعده کړی د الله تعالی هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دي او عمل کړی دی په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دوی لپاره بخښنه ده او ثواب دی لوی. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغه کسان چې غوی کفر کړی دي او دروژن کړی دي آیتونه زمون دغه کسان جهنم والا دي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے ایمان والاو یادوي نعمت د الله تعالی پتا سو باندې کله چې قصد وکړو یو قوم چې وګد کړی تاسو تعالی سن خپل نو بند یې کړل الله سن دا غوي تاسو نه او او یریږي د الله تعالی نه او خاص په الله تعالی باندې ځان وسپاري مؤمنان. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. او یقینا اخذت دی الله تعالی پوخ لوز د بنی اسرائیلونه او لګلی مونږ د دوی نه 12 مشران
او ویلی والله تعالی چې یقینا زستا سو ملګریم کتا سو پابندی کوي د مانزه او ور کوي زکات او ایمان مولرلو پر رسولانو زما او که امداد مو کړو د دوی او قرض مو ورکړو الله تعالی ته قرض په اخلاص سره نو خامخا لری بکړم تاسو نه بدای تاسو او خامخا به داخل کړم تاسو جنتونو ته چې بهيږي بلان دي دا غینه ولی نهرونه نو چا چې کفر وکړو رستو د دینه تاسو نه یقینا گمراه شو د برابر لارې نه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين پس په سبب د ماتولو د دوی لوس خپل لرا لعنت کړو موږ په دوی باندې او ګرځول موږ زړونه د دوی سخت دوی بدلی کلمې د الله تعالی د خپل ځایونو نه او هیر کړ دوی یوې صداغینه چې بیان شوی واغه په دوی او همیشه به خبرېږي ته په خیانت نقصان د دوی مگر لږ د دوی نه نو معافي کو د دوی نه او مخ اړه د ملامت کولو د دوی نه یقینا الله تعالی خو خوي احسان کوونکی ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او دا هغه کسانو نه چې غوی داوي بشک مونږ نه سوارایو واخست مونږ په خواده داوي نو یې رکړه دوی یو برخه داغنه چې بیان کړی شو دوی ته نو راپور تکړه مونږ په میانځ د دوی کې دښمنی په ظاهر کې او کینه او بغض په ځړه کې تر ورځ د قیامت پورې او زر دې خبر به ورکړي الله تعالی دوی ته پاغه کارونه چې دوی کوي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اے کتاب والاو یقینا راغله تاسو ته رسول زمون واضح بیانې تاسو ته ډېری مسلې داغه نه چې تاسو پټولې د کتاب د الله تعالی نه او مخ پړوي د ډېرو نه یقینا راغله و تاسو ته د طرف د الله تعالی نه رڼا او کتاب واضح بیان والا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم خودنه کوي په دې سره الله تعالی هغه چاته چې تابعداري کوي د رضا د الله تعالی د لارو د سلامتیا او وباسي دوی لره د تیرونه رڼا ته په حکم خپل سره او رسوي دوی لره لارې نیغه ته لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير یقینا کفر کړی دی هغه کسانو چې غوی داوي چې یقینا الله تعالی واقدار هغه مسیح زوی د مریم دی تو ورته وایا نو څوک اختیار لري په مقابله د الله تعالی کې د سسیز کو غواړي الله تعالی چې مړ کړي مسیح زوی د مریم او مور داغه او هغه څوک چې پزمکه کې دی ټول
او خاص الله تعالی لپاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده او د مینځ د دوانو پیدا کوي الله تعالی سچي غواړي او الله تعالی پارسیز باندې قدرت لري. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. او يهوديان ونصارى مونږ نازولی زامن یو د الله تعالی او دوستان یو داغه تورته وایا نو ولی الله عذاب درکې تاسو ته په سبب د ګناونو تاسو بلکې تاسو بندگان یې داغه چانه چې پیدا کړی دی الله تعالی بخنه کوي الله تعالی چاته چوغاړي او عذاب ورکوي چاته چوغاړي او خاص الله تعالی لپاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه ده او داغه څه چې پمینځ د دې دوانو کې دي او خاص هغه ته دی ورګرځیدل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اے کتاب والو یقینا راغله د تاسو ته رسول زمون بیان کوي تاسو ته د مسائلو په وخت د بندیدلو د سلسله د رسولانو کې چونوای چې نو راغله مونږ ته څوک زیر راکون کې او نه ير راکون کې نو یقینا راغه تاسو ته زیر درکون کې او ير درکون کې او الله تعالی پارسیز باندې قدرت لرونکي دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. او کله چې ویل موسی علیه السلام قوم خپل ته قوم زما یاد کړئ نعمت د الله تعالی پتا سو باندې کله چې پیدا کړل پتا سو کې رسولان او جوړ یکړی تاسو بادشاہان او درکړی دي تاسو تاغه نعمتونه چې نه دی ورکړي هیڅ چاته د خلکو نه. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اے قوم زما داخل شي زمکه پاکه تا هغه چې فرض کړی دی الله تعالی پتا سو باندې jihad داغي او مو پس کېږي په خپل شاګانو باندې پس شیبه تاوان والا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ويلدوي اے موسی علیہ السلام یقینا پدې کې قوم دې زورور او یقینا مونږ هیڅ چره نه داخلي غوغیتا تر دې چوزي دوی داغینا نو قوت دوی داغینا نو یقینا مونږ به داخل شو. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ویل دو سړو ناریناو داغه کسانو نه چې یې کول د الله نه انعام کړي الله تعالی په غدوانو باندې داخل شي په دوی باندې دروازې د دې کلیتا نو کله چې داخل شوي تاسو غیتا نو یقینا تاسو به غالب یې او خاص په الله باندې توکل کوئ
کتا سو ایمان ولای. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ويلوي اي موسى عليه السلام مونږه هیڅ نه داخليږو د ځمکې ته هرگز سو پوری چې وی دوی پاغې کې پس لاړ شته او ربستا نو جنگ وکړي دوانه دا غوي سره یقینا مونږ بدل تک ناس دي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ويل موسى عليه السلام اے رب زما یقینا زوس نه لرم مگر د ځان خپل او ضرور خپل پس فیصلو ک پمین زمون او پمین د قوم نافرمان کی. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. او فرمایل الله تعالی پس یقینا د ازمکا بند د پدوی باندې سلويخت کالا حیران بغرزي په دې ازمکا کې پس مخه فکیږي په قوم نافرمان باندې. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او بیان کړ په دوی باندې خبر د دوو زامنو د آدم علیه السلام پرشتیا سره کله چې قربانی وکړه دوانو قربانی جدا جدا نو قبول کړې شو د یو کس د دوانو نه چې غهابیلو او قبول نشو دا غبل کس نه چې قابیلو. ویل قابیل خامخاز قتلوم تعالی ویل حابیل یقینا قبلی الله تعالی عملونه د اخلاص کوونکو نه. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کو وګدکړې ته ما تلاسونه خپل دې د پاره چې تما وجنه نیم زوګ دون کې لاس خپل تا ته دې د پاره چې تا قتل کړم یقینا ز یریګم د الله تعالی نه چې پالنه کوونکې د خلکو دی. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. یقینا ز اراده لرم چې د ګناه نه ځان بچ کړم نو تبا اختشي په ګناه د قتل زما او په زول ګناه ستا شیبته د اور والاونه او دا اور سزا د ظالمانو ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نو خسته کړو هغه ته نفس داغه وجل ضرور خپل نو قتل کړو هغه لرا نو شو دې د تاوان والاونه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نراولی ګلو الله تعالی یو کارغه کنستلی کول پزمکه کې د دې لپاره چې خایدتا چې سرنګ په پټ کې دی وجود لاش تخپل لور ویل ده هاي ارمان دی آیا عاجز شوم زده دینا چې شم دې پشان د دې کارغه چې پټ کړم وجود او لاش تخپل لور نو شو دې د حیران او پیمانو نه.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون دوجه د دې واقعنا فرض کړو مونږ په بني اسرائیل چې یقینا چا چې قتل کړی یو تن بغیر د بدل د بل تن یا بغیر د سورانی نه پزمکه کې نو گویا کې قتل کړل د خلق ټول او چا چې بچو ساتلو یو تن لره نو گویا کې بچو ساتل خلق ټول او یقینا راغلی دوی ته رسولان زمون په ښکارو حکمونو سره بیا یقینا ډیر د دوینا رستو د دینه پزمکه کې زیاته کوونکی د حد نه تیروتونکی دي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم یقینا سزا دا کسانو چې جنگ کوي د الله تعالی سره او د رسول دا سره او کوشش کوي پزمکا یعنی ملک کې دورانه کولو دادا چې قتل لیکړي شي دوی یا دی پسولې کړي شي یعنی پانسی دی کړي شي یا دی پرې کړي شي لاسونه د دوی او خپې د دوی عدل بدل یا دی وشړل شي د ملک نه دا سزاګانې د دوی لپاره شرمندګي د په دنیا کې او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب دی لوی إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم مگر هغه کسان چې توبه وکړه مخکې د دینه چې وس ورشي تاسو په غوي باندې نو په شي یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو یره کوي د الله تعالی نه او لټوي خاص الله تعالی ته نږدېواله او کوشش jihad کوي په لار د الله تعالی کې د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي کچري شي د دوی لپاره هغه څه چې په دې ځمکه کې ټول او پشان داغه ورسره نور شي دې لپاره چې بدله کې ورکړي د عذاب د ورځې د قیامت نه قبول بنکړي شي د دوی نه او د دوی لپاره عذاب دې دردناک يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم غواړي بدوی چې اوزي د اورنا او نبوي دوی وتون کې داغه اورنا او د دوی لپاره عذاب دی همیشه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غلا کوونکې سړی او غلا کوونکې زنانه نو پرې کړی لاسونه د دوی دا سزا ده په وجه د هغې چې کړي وي دوی
عبرتناک سزا د طرف د الله تعالی نه او الله تعالی زور اور ذات حکمتون والا دی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. پس چا چې توبه وکړه رستو د ظلم خپلنا او نیک کړو عمل خپل نو یقینا الله تعالی توبه قبلوي ده. یقینا الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی ذات دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیا نه پوهیږي ته چې یقینا خاص د الله تعالی د پاره د بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې عذاب ورکوي چاله چې غواړي او بخنه کوي چاته چې غواړي او الله تعالی پارس باندې قدرت لرونکی دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اے رسول صلی الله علیه وسلم ندی خفه کوي تعالی هغه کسان چې وی تادی او جلتی کوي په کارونو د کفر کې دا کسانو نه چې وای ایمان راوړل دي مونږه په خلو د دوی سره او ایمان نوی راوړل زړونو د دوی او د يهوديانو نه غوږ دي د پاره د دروغ جوړولو پتا باندې غوږ دي د پاره د قوم نور چې نوی راغله تا ته بدلوي کلمې د الله تعالی ورستو د زایونو دا غینا وای دی قدر کړی شي تاسو ته دا حکم نو قبل وی غیلره او قدر نکړی شي دا حکم نو ځان بچو ساتي هغه څوک چې غواړي الله تعالی گمراه کول داغه نو هیڅ چر اختیار نه لري تاغلره د نس د الله تعالی نه د سسیز دغه کسان نه د کړي اراده الله تعالی چې پاک زړونو د دوی لپاره په دنیا کې شرمندګي ده او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. خاوري د دروغ خبر لره ډیر خوري حرام لره پس کراشي دوی تا نو فیصله وکړه پمینځ د دوی کې یا مخواړو د دوی نه فیصله ورنه مکوا او که مخواړو ته د دوی نه نو هیڅ چری او به نرسوي تا د ضرر او که فیصله کوله تا نو فیصله کوا پمینځ د دوی کې په انصاف سره یقینا الله تعالی مینه کوي د انصاف کوونکو سره. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. او سرنگ بفیصلو کړی دوی پتا باندې او د دوی سره خپل کتاب تورات دی پاغي کې فیصله د الله تعالی ده بیا مخ اړوي دوی رستو د دینه او ندی دوی مؤمنان.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقينا نازل کړی دی موږ تورات پاغي کې هدایت او د عقیده او رڼا او د عمل فیصله وکولې پاغي سره پیغمبرانو هغه کسان چې تابع وو د حکم د الله تعالی دا کسانو د پاره چې يهوديانو او خدای خلقو او علماء په سبب د دې چې حفاظت وخت شوی د دوی نه د کتاب د الله تعالی او دوی پاغي باندې خبردار ویل شو دوی ته چې پس مې لري د خلقونه او یره کوي زمانہ او ما خلی پایتون زما بدل لگا یعنی دنیا او چا چې فیصله ونکړه په حکم چې نازل کړی دی الله تعالی نو دغه کسان خاص هم دوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. او فرض کړی دی موږ په دوی باندې په دې تورات کې دا حکم چې نفس یعنی یو تن به قصاص کیږي په بدله د نفس کې او سترګه په بدله د سترګه کې او پوزه په بدله د پوزه کې او غوږ په بدل د غوږ کې او غاښ په بدله د غاښ کې او نور زخمونه هم دي بدلی والا پس چا چې معافي وکړو په دې قصاص سره نو دا کفاره د ګناهونو ده او چا چې فیصله وکړه په قانون په حکم چې نازل کړی دی الله تعالی نو دغه کسان خاص هم دوی ظالمان دي. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. او راولېږلو مونږه په نقش قدم د دوی باندې عیسی علیه السلام زوی د مریم تصدیق کوونکی او د هغه کتاب چې د دینه مخکې چې تورات دی او ورکړو مونږ ته انجیل پاغي کې هدایت او رڼا او تصدیق کوونکی او د هغه کتاب چې مخکې د دنو چې تورات دی او هدایت او وعظ د پاره د پرهیزګارانو. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويلمن چې فیصله دي کوي انجیل والا پاغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی په دې انجیل کې او چا چې فیصله وکړه پاغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی نو دغه کسان خاص دوی نه فرمان دي. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. او نازل کړی دی موږ ته کتاب قرآن د حق د پاره تصدیق کوونکې د هغه چې مخکې د ندي کتابونه او څوکۍ کوونکې د هغه نو فیصله کوي په منځ د دوی کې پاغي چې نازل کړی دی الله تعالی او تابعداري مکو د خواهشاتو د دوی چې واړی تعالی را داغنه چې راغلي دی ته حق د هر چا د پاره مقرر کړی دی موږ تاسو نه دا قرآن شریعت او لوی لار او که وخت الله تعالی نو ګرځولې به تاسو یو ډله او لیکن اختیار درکړی دی د دې لپاره چې ازمایښت وکړي الله پتا سو پاغه سکی چې درکړي دي تاسو ته نو وړاندېواله کوي د یو بل نیکو کارونو ته خاص الله تعالی ته ورګرځیدل تاسو د ټولو نو خبر بدر کړی تاسو ته پاغه باندې چې تاسو پاغه کې اختلاف کوي. وان يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. او حکم کې دې شي تاسو ته چې فیصله کوي په منځ د دوی کې پاغه کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی او مکو تابعداري د خواهشاتو د دوی او ځان ساته د دوی نه حسینه چې واړوي تعالی را د بازي هغه نه چې نازل کړی دی الله تعالی تا نو کوم خو ګرځو دوی نو په شه یقینا غواړي الله تعالی چې ورسوي دوی ته عذاب په سبب د بازي ګناهونو د دوی او یقینا ډیر د خلقونه خامخانه فرمان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. آیا نو فیصله د جاهلیت او ناپوه غواړي د خلق او څوک زیات خسته دی د الله تعالی نه په فیصلو کولو کې د هغه قوم لپاره چې یقین کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان والو منی سی یهودیان او عیسایان دوستان بازی د دوی یو شان دي د کفر په کارونو کې د بازو سره او چا چې دوستانه وکړه د دوی سره تاسو نه نو یقینا هغه کس دی د دوی نه یقینا الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمانو او عنادیانو ته. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پس ویني بتاغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض دی جلتی به کوي په دوستانه د دوی کې وای دوی یریګو مونږ چې اوبرسیږي مونږ ته حادثه نو نږدې ده چې الله تعالی براولي فتح یا بل سیز د خپل طرف نه نو شی به دوی پاغه چې دوی پټ ساتلی په خپل زړونو کې چې هغه دوستانه د کافرانو ده پیمانه.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. او اوای مومنان آیا دا کسان دي چې قسمونه کړی دي په الله تعالی باندې پاخه قسمونه د دوی چې یقینا دوی خامخا تاسو ملګری دي برباد دي عملونه د دوی نو شول دوی تاوان والا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اے ایمان والاو سوک چې مرتد شو واوړې د پتاسو کې د دین خپلنا نظر دې شراب ولي الله تعالی داسې قوم چې مینه به کوي الله تعالی دا غوي سره او هغوی به هم مینه کوي د الله تعالی سره نرم بوي په مؤمنانو باندې سخت بوي په کافرانو باندې جهاد بکوي په لار د الله تعالی کې او نه به یریږي د ملامتیا د ملامتګر نه. دا فضل د الله تعالی دی چې ورکوي چاته چې غواړي او الله تعالی فراخ فضل والا دی په هغه په هر څه باندې. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یقینا د دوستانه لایق ستاسو الله تعالی دی او رسول دا هغه دی او هغه کسان چې ایمان راوړل دي هغه مؤمنان چې پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکات او دوی رکوع کوونکي دي الله تعالی ته. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. او چا چې دوستانه وکړه د الله تعالی سره او د رسول د هغه سره او د هغه کسانو سره چې ایمان والا دي نو یقینا ډله د الله تعالی خاص دوی غالب دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے ایمان والاو منی سي هغه کسان چې ګڼي دین ستاسو ټوکې او لوبې داغه کسانو نه چې ورکړې شوی د ورته کتاب مخکې ستاسو نه او نور کافرانو لره دوستان او یریږي د الله تعالی نه کتاسو مؤمنان یې. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. او کله چې आवाज وکړی تاسو مانځتا یعنی اذان کوي اونې سي دوی هغه لره ټوکې او لوبې دا په دی وجه چې دوی داسې قوم دي چې عقل نه لري. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. تورتوایا اے کتاب والاو بد نغړی تاسو زمونږه مگر دا چې ایمان راوړی دی موږ په الله تعالی او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی موږ ته او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوی دی مخکې نه دی او د دیو جی چې اکثر تاسو نه نافرمان دي.
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تورتوایا آیا خبر درکړم تاسو ته ډیر ناکاره سره د دینه په اعتبار د بدلی پنځ د الله تعالی هغه څوک چې لعنت کړی دی الله تعالی په هغه باندې او غضب کړی دی په هغه باندې او جوړ کړی دي دا غوینه شادوغان او خنزیران هغه څوک چې بندگی کړی د طاغوت یعنی ما سوا د الله مدبل چا دغه کسان ډیر ناکاره دي په اعتبار د مرتبه او ډیر اوریدلي دي د برابر لارې نه. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. او کله چې راشي دوی تاسو ته نو وایي دوی ایمان راوړل دي مونږه او حال دا چې دوی داخل شوي دي په کفر سره او دوی وتلی دي په دې کفر سره او الله تعالی خپوه دی په هغه څه چې دوی یې پټوي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. او ویني ته ډیرو لره د دوی نه چې جلتی کوي په ګناه کولو کې او ظلم کولو کې او په خړلو د حرامو کې خامخا بد دي هغه عملونه چې دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ولنه من کول دوی لره پیرانو او علماء د وینا د دوی د ګناه نه او د خړلو د حرام خامخا بد دي هغه کار چې دوی کوي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. او وايي يهوديان لاس د الله تعالی بند کړی شوی دي بلکې بند کړی شوی دي لاسونه د دوی په خپل او لعنت کړی شوی دی په دوی باندې په سبب دا غي چې دوی وایي بلکې لاسونه د الله تعالی فراخ دي خرج کوي سرنګ چوغاړي او خامخا زیاتی کوي ډیر نه د دوی نه هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا د طرف درپستانه سرکشي او کفر او چولې د مونږ پمینځ د دوی کې دشمنی او کینهګری تر ورځ د قیامت پورې هر وخت چې بل کړي اور د پاره د جنگ ملک لري غیر الله تعالی او کوشش کوي دوی په زمده کې د فساد او الله تعالی نه خوښوي فساد کوونکي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. او کچری کتاب والا ایمان راوړ او ځان بچ کړو د ګناهونو نه خامخا بلری د دوی نه بدای د دوی او خامخا داخل بکړو دوی جنتونو د نعمتونو ته. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. او کدی خلقو عمل کړی په تورات او انجیل او عمل کی باغ کتاب چې نازل کړی شوی دی دوی ته د طرفه درب دوی نه خامخا خوراک پکړوي دوی د پورته دوی نه او لاندې د خپل دوی نه بعضی د دوی نه بل حق پرسته ده او ډیر د دوی نه بد دي عملونه چې دوی کوي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے رسول صلی الله علیه وسلم اور سوټول هغه چې نازل کړی شوی دی تا ته د طرفه درفستانه او کتا دا سونه کړل نو نه دی رسول ته هیڅ پیغام د الله تعالی او الله تعالی به بچوي تا د خلقنا یقینا الله تعالی قدرت نور کوي ستا په قتل قوم کافرانو ته. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. تورتوا اے کتاب والا نئی تاسو په هیڅ دین تر دې چې عمل وکړي په تورات او په انجیل او په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د طرفه درب تاسو نه او خامخا زیاتوي ډېر نه د دوی نه هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تاسو ستاسو درب د طرف نه سرکشي او کفر پس مخه فکیږي په قوم کافرانو باندې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا هغه کسان چې مؤمنان دي او هغه کسان چې يهوديان دي او صابئین دي او نصارا دي چا چې ایمان راوړ په الله تعالی او په ورځ د آخرت او عمل وکړي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو نه به هیڅ یره په دې باندې او نه به دوی غمجن کیږي. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. یقینا اخست د منګه په خواده د بنی اسرائیلونه او لګړي د دوی ته رسولان هر وخت چراغ دوی ته رسول پاغه خبره چې نه خو خبره نفسونو د دوی د یو ډله د پیغمبرانو دروغجن کړه او بل ډله وجله. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او ګمان کړی دوی چې نشته په مونږ باندې عذاب په دې عمل زموږ سره نوړاند شول او کاڼه شول دوی بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دوی باندې بیا وړاند شول او کاڼه شول ډیر د دوی نه نو الله تعالی لیدون کې د عملونو لره چې دوی کوي.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقینا کفر کړی دی هغه کسانو چې وایي چې یقینا الله تعالی هغه مسیح زوی د مریم دی او ویلی دی مسیح اے بنی اسرائیل بندگی کوي د الله تعالی چې رب زما او رب تاسو دی. یقینا چې شرک کړو د الله تعالی سره یقینا بند کړی دی الله تعالی په هغه باندې جنت او زید د اور دی او نشته د ظالمانو لپاره هیڅ مددگار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقینا کفر کړی دی هغه کسانو چې وی وای دا خبره چې بشک الله تعالی دریم دی د دریونه او نشته حقدار د بندګۍ سوا د یو ذات الله نه او کمنه نشو دوی دا خبرونه چې دوی کوي خامخا جفت بشي په کافرانو پورې د دوی عذاب دردناک. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. آیا متوبنو باسی دوی په زړه سره الله تعالی ته او چې بخنه غواړي دا غنه په جبه سره او الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ندی مسیح زوی د مریم مگر رسول دی یقینا تیر شوي دي مخکې د ډېر رسولان او مور د ډېر رښتونی و دا دواړه چې خپلې خوراک وګوره څرنګه بیانوي من دوی ته دلایل د توحید بیا وګوره چې څرنګه وړاندې شي دوی د توحید نه. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. آیا بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه هغه چا چې اختیار نه لري تاسو لپاره د ضرر او نه د نفع او الله تعالی خاص هغه هر څوري او په هر څه باندې پوهه دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورته وایا ای اهل کتابو زیاته مکوئ په دین تاسو کې بغیر د حق نه او تابعداري مکوئ د خواهشاتو د قوم چې گمراه شوي دي مخکې تاسو را او بلاری کړي دي ډېر خلکو لره او بلاری پاتې شوي دي د برابر لارې نه پس د علم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنت کړی شوی دی په هغه کسانو چې کفر یې کړی دی د بني اسرائیل نه په ژبه د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام زوی د مریم دا په دې سبب چې دوی نافرمانی کوله او تیریدل د حد شرعي نه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون ودوی چې منه به نه کوله د بد کار نه چې کولو به خامخا بد دی هغه کار چې دوی به کولو. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ویني ته ډېر لرا د دوینا چې دوستانه کوي د کافرانو سره خامخا بد دی هغه عمل چې مخکې لګلې دی دوی لرا ځانونه د دوی ځکه چې غضب را لګلې دی الله تعالی په دوی باندې او په عذاب کې به دوی همیشه وي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء كثيرا منهم فاسقون. او کدی ایمان لرلې په الله تعالی او په پیغمبر باندې او په کتاب چې نازل کړی شوی دی دته نبی ویلي دوی لره دوستان او لیکن ډیر د دوی نه فرمان دي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. خامخا به عمومي تډیر سخت د خلکو له په دشمنۍ کې د مؤمنانو سره يهوديان او مشرکان امیان او خامخا وبمومي زیات نږدې د دوی په دوستانه کې د مؤمنانو سره هغه کسان چې وایي د شک موږ رسوارای دا په سبب د دې چې بعضي د دوی نه طلبګار دي د حق او یره کوونکي د الله تعالی نه او یقینا دوی لوی نه کوي د حق نه.